د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې د وفاقي حکومت په ملاتړ سره په 13 دورونو کې چې هغه ته به حیران پاتې شي د پرویز مشرف صاحب د دور هم پکې شامل دی. دا هغه دور کې بلها سکولونه سېنیټرانو دلته جوړ کړي. د دې لپاره نه جوړ کړي بلکې دا د مختلفو صوبو نور سېنیټرانو او غوي دلته جوړ کړي. 2 درجن نه زیات سکولونه دي او دغه سکولونه د تعلیم محکمې ته هند ور شوي نه دي. یعنی بلډینګ جوړ دی د هغه ځکلی نواب ملک صاحب چې کوم دی هغه به تور حجرا یا به تور استبل یا چې کوم دی به تور ګودام د استعمالي او د سکولونو د تعلیم محکمې ته پتم نشته چې زمونږ د پاره داسې سکولونه جوړ شوي دا فنکشنل کول پکار دي کنه. دی وکړه د حیرانتیا خبره ده په خیبر پښتونخوا کې د استادانو کمې ده خو بل اړخته د سکولونو چې کوم مسایل دي هغه دا حل لري. ټیک شلو تاسو نن په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې رجب عباسی د پاکستان تحریک انصاف ایم پی دی او هغه وایي چې سوړ سکولونه کم از کم ماته معلوم دي په هزاره کې چې پاغي باندې یک کیسونه دي یا د کیس نه علاوه هغه چې کوم د مکمل جوړ شوی دي بلډینګونه او هغه فنکشنل کیږي نه. او هغه ویلي چې دې کې زیاتره سکولونه د جینکو دي. مم زدا وایم دا زنه وایم دا رجب عباسی وي د هزاره متعلق وي د پاکستان تحریک صوبایي اسمبلی ایم پی دی. حیران ته خبردار چې په دغه ځایونو کې مونږ به چې په قبایلی علاقو کې د سکولونو بد حال دی یا الته د شعور کمې دی یا الته خلک سکیورټي مسله ده یا بل څه وجه په 10000 ډیویژن نه خو زیات سکیور د خیبر پښتونخوا بل ډیویژن نشته دی. دغه باوجود په خیبر پښتونخوا په 1000 ډیویژن کې کم دی داسې دی او د خیبر پښتونخوا اسمبلی رولینګ ورکا چې راته په 15 ورځو کې د دې سکولونو رپورټ راوړی. یعنی دا هغه حل دی چې دی وخت د خیبر پښتونخوا د تعلیمي ادارو سره مخامخ